السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، یو پلار ظالم د پیسو په تنازع باندې عزتمنو په خپل زوی بې دردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو، دا واقع په نوښار کې په پبو کې مخې ته راغلې ده. راځئ مینوالو چې دغه د پلار خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکې کړو. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، ورسره دغه شانتې ظلم زیاتی کېږي چې نن څنګه عزتمنو په پبو کې دا واقع مخې ته راغلې ده. یو پلار ظالمه لګېدلی دی، خپل سکه زوی یې په پیسو باندې بې دردۍ سره قتل کړی دی. په دغه طریقه عزتمنو یې قتل کړی دی چې خپل پلار چې دی نو خپل زوی سره په جنګ جګړو باندې ورته ویل چې تا سره پیسې دي ما ته راکړه. عزتمنو، پلار زوی ولا پیسې ورته نه ورکولې، نو پلار ظالم لګېدلی دی او خپل زوی یې ایښتی او بې دردۍ سره یې قتل کړی دی. عزتمنو، چې دغه پلار بیا چغې شروع کړي چې زما زوی چا قتل کړو. مینهوال، دا واقعه په 2021 11 میاشت او په 28 تاریخ باندې شوې وه چې تر اوسه پورې عزتمنو د قاتلان هم دا نو ګرفتار شوي. نن عزتمنو دغه پلار په خپله باندې ټول حقیقت بیان کړو او ویې ویل چې ما د خپل زوی قتل په خپله باندې په دغه طریقه باندې کړی دی چې ما او د زوی مې دواړو په پیسو باندې لانجه وه او زوی مې پیسې نه راکړې، ما ته مانچه راورسه او خپل زوی مې ووژلو. بیا مې چغې شروع کړلې او الزامات مې په نورو خلکو باندې ولګول. خو اوس ویم چې دا قتل او ما کړی دی. مینهوال، زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې داسې پلاران هم نن سبا پیدا شوي دي چې د پیسو دپاره خپل د زړه غوښې پټ کوي، یعنې خپل زامن ولي. زموږ دوست عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې. د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.